دلته یو خنزیر په کوټه جبل نور علاقه کې دا د هوټل مالک خپل هوټل او د ده یو بچی قاري دی او عالم هم دی د بینوریتون د مدرسې نه فارغ شوی ده ګستاخي وکړه او هغه یو لیډر پښتون هغه په جیل کې پولیس وردی کې هغه د خپل ایمان مظاهره وکړه او خپل ایمان ټولې دنیا ته وښوده چې ای مسلمانه ګورې دا ونه وایې چې کني الله دې اونکي یو بدبخته به د نبوت دعوه وکړي او دا به ژوندی پاتې شي داسې غیرتي خلک په مخ د ځمکه اوس هم شته هغه په خپل ایمان تازه که مسلمانه د دې نه مخکې یو څو خبرې درته کوم وایې وره ښه په پولاو غوږونو دا نه ده چې ده دا ګستاخي وکړه او بس مردار یې کړه هغسې هسې هم جهنم ته ورسېده جهنم کې به اوس پروت دي خو لیکن یو خبره درته کوم دا د یو قادیانیانو یو چال دی په 7 ستمبر باندې جلسې وشوې مولانا صاحب جلسه وکړه په مینار پاکستان کې ټوله دنیا یې دله وخوځوله مسلمانه زما او ستا پیغمبر شان خو هسې اوچت دی خو په دغه ورځې په کافرو باندې زلزله راوسته قادیانیانو سوچ وکړه چې دغه جلسې پاور خو دومره دی چې آینده کال پورې به دا چلیږي راشئ دې له یو کار بیا دوباره حواله کوو دې په مسلمانانو کې یو کس راوچتو د ده پس منظر که وکتلی شي دله به په لکونو ډالر چا ورکړي ځکه به یې دغسې خبرې کړي قادیانیانو هغه جلسې هغه پاور طاقت د ځمکې سره ځمکه کو نو دغه خنزیر یې راوچت کړ دا یاد وساتئ دا داسې نه چې کني یو سړی به پاس یو نعوذ بالله من ذلک ګستاخي به کوي دا چال د قادیانیانو ته سوچ وکړه چېرته په پنجابیانو کې یا په نور ځایونو کې یا په نور ځایونو کې داسې ګستاخ پیدا کېږي لکه سوچ پکار دی دا هر یو ګستاخ دی په پښتون کې پیدا کېږي دې قادیانیانو ته پته ده چې په ایمان مضبوط دا پښتون دی